بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، لب خان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، دا کومه زنانه چې راغلې ده د نوښار نه راغلې ده، 3 بچي یې دي، غریبه ده، بېوسه ده، خپل رور چې کوم دی دې ځای ته راوستی ده او دغه میډیا ته خپل فریاد کوي. څوک هم چې ورسره مدد کوي نو کولی شي ورسره په دې مقصد باندې راغلې ده. ژوند څنګه تېرېږي او څه به وایې؟ جی بس ژوند خو د خاوند نه بغیر ډېر سخت دی. پېښ وي خاوند خو هر څنګه یي د ښځې سات ورکوي، ښځې له هر ځای نه چې را پیدا کړي. خو چې خاوند ني که نه نو ښځه ډېره بېوسې ډېره دغه شي. هر څوک ورته په سپک نظر ګوري. او زما 3 ماشومان دي، زه یم چې دوی باندې سبق ووایم، دوی باندې تعلیم وکړم. یو کور قرضدار یم، ښه چې بل کور ته راغلو د دې هم قرضدار یم. او بل هم را باندې دومره ډېر زیات غټ راغلی دی نو هغې هم دونه پریشانه کړی یم. په الله یقین وکړئ چې پرون داسې مو ماشومانو موږ روټۍ هم نه ده خوړلې. جی نو ماشومانو موږ روټۍ هم پرون داسې نه ده خوړلې. او زه یم چې د ښه غوندې کې رښتۍ نو لکه مطلب دا یې چې موږ دغه شو ورسره. څنګه قرضدار یې او څه دغه ده؟ نو کور مو د کرایې و، زموږ سړی چې وفات شو نو هغې کور هم قرضه را باندې پاتې ده، کرایانې بیلونه را باندې اوس هم شارټ دي. لکه خلکو را سره مدد وکړو خو هغې قرضه را باندې اوس هم ده. په 1.5 کال کې را سره خلکو مدد وکړو خو د هغې قرضه اوسه پورې ختمه نه شوه، ځکه چې څوک 15,000 راولېږي، څوک 4,000، څوک 6,000. نو هغه به زه راخېټې مطلب ماشومانو خرچې ته پوره کوم که زه به قرضو کې ورکوم. تاسو خپله سوچ وکړئ. د بیلونو قرضه؟ بیلونو قرض هم ده او کرۍ هم را باندې شارټ ده. کرۍ کور دې څونه ده؟ هغې خو چې دی نو 6,000 کرایه وه، نو تاسو خپل حساب وکړئ 2.5 لکه روپۍ وي. دا راته ووایه چې دا بچي ته سکول ته لېږي؟ چې دی خو زه سکول ته لېږم، د دې فیسونه را باندې شارټ دي. عمرونه یې څومره دي؟ د یو خو 11 کالو دی، یو د 10 کالو دی او یو د 6 کالو دی. نو ډېره ضروري ده چې ته یې پرایوټ سکول ته لېږي. نو سرکاري کې و خو هغې کې به د صحیح سبق نه خولوي، به خفه کېده چې مې مونږ صحیح سکول کې واچوه. خامخا ماشومان خو وایي چې مونږ باندې صحیح تعلیم وکړه. چې نورو ماشومانو ته ګوري بیا خو ماشومان خفه کېږي. نو مور ورته وایي چې بچي پلار دې نشته دی، ما سره خو دونه وسایل نشته که نه. نو خو صحیح ده، ما خو بل چا کره کار هم کولو، ای خو وایي چې زما د امي د پیسې میلاوېږي نو زه مونږ باندې پیسې لګوي، لکه مطلب تعلیم به را باندې ښه وکړي. نو ماشومان خو خیر دی خو نه پوهېږي که نه، ته خو پته نه چې مونږ باندې به د مور تعلیم کم ځای نه کوي. خو زه خو ډېره زیاته خفه شومه، ژاړم ځان سره، ډېره زیاته بېوسه یم. ته څه قسمه څنګه رشته کول غواړې چې څه داسې شرایط دي؟ نو زه داسې رشته کول غواړم زه یم چې زما دا قرضې هم ختمې کړي او زما دا ماشومان ساتي. ستاسو عمر به څومره وي؟ زمونږ به 27 سال به وي. ستاسو خاوند کله وفات شوي؟ هغې خو 2 کالو شوه. 2 کاله شو. جی. ګرانو کتونکو، دغه زنانه ده، د موبایل نمبر دی، ځکه چې په دې لحاظ سره بیا ما ته ډېر زیات کال راځي، نو 0314 92 317 په دې ورسره رابطه کولی شئ. په دې به ویډیو باندې زمونږ اکاونټ نمبر وي، خو موږ ته په اکاونټ نمبر را لېږئ نو زمونږ کار خو د ویډیو دی. زنانه ته ویو چې راشه او دا خپلې پیسې دې واله، دې ته نیغ په نیغه لېږئ، ستاسو خوښه ده. باقي د رشتې خبره ده نو هر سړي له انسان سر سترګې ورکړي دي، خو په دې معاشره کې دوکې هم ډېرې زیاتې دي او هر سړی به دا کال کوي چې ما سره واده وکړه، ما سره واده وکړه، ما سره واده وکړه. دې دا خبره په خپله ذمهوارۍ کړې ده، ما ورته نه دي ویلې چې یاره د رشتې خبره یا د دې چې به ډایرکټ ووایې نو بس ما ته بیا تپوس وکړو، د عمر تپوس مې ته وکړو، د هر څه تپوس مې ته وکړو. دا دې په خپله ذمهوارۍ کړې ده. خو اصل مقصد د دې دا دی چې په ما باندې قرضونه دي، زما 3 بچي دي چې دوی ښه تعلیمونه وکړي، زما د کور کرایه چې کومه ده هغه ورکړی شي. زمونږ دغه در ته هر قسمه زنانه راځي، خو یو انسان مجبوره شي نو هغه ویډیو ته روزي، نو د هغوی د مجبورۍ نه غلطه پیاده نه دی اخیستل پکار او دا پیغور نه دی ورکول پکار، بل چا سره رډار نه دی لګېدلی. خو دې زنانه دا ویډیو څوک وګوري نو دې ته به امداد څوک رولېږي، خو چا کتلي نه نو دا نوښار کې د کوم ځای ده، چېرته ده، څوک وه، د چا څه ده. نو کیمره بره یو د الله لګېدلې ده او غیب علم هم الله سره دی، بل چا سره نشته. نو کتونکو، زه خو د مدد دپاره اپیل کوم، باقي د دې ژوند دی دا په خپل اختیار باندې خپله فیصله کوي. بهرحال خو دلته کې راځي او دلته زما په لاس باندې بیا چا سره خبره کوي نو زما 5 مرلې کور نیکه او 400 ده، بل څه شرط نشته دی. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ، زموږ په دعاګانو کې ډېره مننه، خوشحاله